السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي ولی محمد بړیڅ نن 12 د مارچ د پنځشنبه ورځ د پښلمي وخت دی، تقریبا 5:30 بجې کېدونکې دي. دا د راغلي یخ په باره کې ما څه مجلس کوي. دا یخ داسې ناببره او اچانک رانلی. د دې یخ په باره کې هفته او 10 ورځې د مخه به موږ لیکل چې په 11 تاریخه یو یخ راځي او دغه یخ زیات یخ هم نه دی او درمیانه کوچنی یخ دی. د ډیرو خلکو دغه زموږ د خبرې زړه ته نه ورېدلې. پرون چې یخ ولیدی نو بیا یې کمنټس کول او ماته به په مسنجر کې ویله یاره اجي صاحب دا خواکی یخ رالی. اور بعض خلک بیا داسې دي خصوصا د زمینداران ولاکه چې د کومه ځای دی ته غلط فهمي ورلیدلې وه او دوی دا یخ ډیر زیات بلی. د پرون راسې ماته بیخي ډیر ټلیفونان د زمیندارانو راځي چې دا خو ټیک ټاک یخ دی، دا نور خو زیاتېږي نه چې زموږ فصلو ته تاوان ورسي. نو ما دوی ته ویله او تیستم ټولو ته وایم چې دغه یخ لکه څنګه چې موږ ویله هغه رقم نه زیات یخ دی نه کم یخ دی، دغه درمیانه د معمول یخ دی. اور دا یخ اوږدم نه دی، دا د پرون او د برایي سره شروع او دغه څپه د یخ چې کوم چې دا راغلی ده تر ګردو زیات یخ دغه دی، دا اوس شروع دی. بلکې یوه ګانټه بعد تقریبا 6 او 7 بجو پر وخت چې تر ګردو زیات یخ موږ بولو نو په کوټه کې به درجه حرارت کم سے کم مثبت 5 ته ورسیږي. یعنی دا یاد ولره مثبت 5 منفي 5 نه، منفي 5 خو هغه دی چې بد یخي ولاړي او په صفر باندې یخی شروع کیږي. لیکن زموږ او د یخي تر مابین 5 سنټیګریډه فرق موجود دی، یعنی یخی لیرې دی. نو دا یخ دغه اندازه دی لکه اوس چې روان دی او دا یخ اوږدم نه دی. بس دغه زیات زور دغه اوسو او نن دروځي لکه دا نن د پنځشنبې ورځ نن د غرمې بعد دا یخ کرا کرا لږ کمیده کی او نن را روان شپه به هم یخه وي، لیکن نسبت تر پرون در برایي تر شپې به دا د نن شپه څه لږ ګرمه وي او د سبا ورځ د جمعې د ورځې سره بالکل دا یخ ډیر کمیږي، بیرته کرا کرا موسم خپل و معمول ته راځي او دا د یخ بس کیسه ختمیږي. موږ به د یخ مجلس هم ختم کو او د باران په حواله ما څه مجلس کول غوښت د پاره د دې چې تقریبا د 18 تاریخه څه اوریځې را روانې وي، یو باران د دې مالش ذکر کړی و. لیکن دغه د دې پله چې کوم موږ د باران مجلس کړی و او اوریځې ډسټرب وي زموږ په علاقه دلته باران نه وکړي. نو دا زموږ فالوورز د په پښتو کې چې مینوال ورته وایي دیو ډیر بدل جوړ کړی او زه ډیر زیات په عذاب کړلم. په کمنټ چې ارڅ ویل اخی ویله باقاعده او ماته ټلیفونان کوي لکه پور چې را باندې په داسې انداز پوښتنې کوي لکه په هغه لب لهجه چې یو چاته وایي څه ستا د پلار باران. نو ډیر زه په عذاب کړم. نو ما چې وکاته ضرورت څه دی د موت پیشیانې ورکوې. نو روژه ده، فی الحال ما د ځان سره دا فیصله وکړله چې دغه باران ماران چې را روان دی بس په دې کې به نور مجلس نه کوو. بس که باران راځي که نه راځي زموږ پر هغه باندې فی الحال کار نشته. نو د باران د مجلس سره فی الحال بس موږ معذوره یو. که 18 تاریخه باران رالی هم موږ کریډیټ نه غواړو، که رانلی
ما دا اوس ویلي دي زه ذموار نه یم اور دا باران یوه ورځ دی که 5 ورځې دی دا مجلس که سره موږ کوو لا نه. بس په دا ځای به فلحاله دا د نن وایس ختم کوم او بیا که بل وخت زموږ او د مینوالو یا د فالورزو تر مابین که یوه روغه وسوله بیا به په بارانو مجلس شروع کړو. فلحاله د بارانو د مجلس سره زه معذوره یم، په دا باره کې زه مجلس کول نه غواړم او دا د یخ مجلس ډېر ضروري و چې زمینداران د ډېر ټلیفونان یې راته کول او ویل موږ په لیک نه پوهېږو ته یې وایس ورکړه چې زموږ سر په خلاص شي. نو پر دغه حواله باندې مه دغه وایس شوقیانانه مجبورا ریکارډ کړئ او ته یې ته در فارورډ کړئ دسه شیر مه کوئ. الله حافظ.